بخاری روایت دی. حضرت ام حرام فرمای دا د عباده ابن صامت رضی الله عنه اهلیه وا بیبی وا. ایمان نبی علیہ السلام نو اوریدل اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، زما د امت اولنې لخکر د مجاهدینو هغه لخکر به وي چې هغه به جهاد کوي په سمندر کې او په اوبو کې د کفارو سره، او دا به هغه لخکر وي قد اوجبو چې دی په ځان باندې جنت واجب کړی دی. مخکې حدیث وره حضرت ام حرام عرض کو چې دا الله رسوله صلی الله علیه وسلم انا فیهم، زه به په هغه لخکر کې یم چې د جنت بشارت ته ورکو، زه به پکې ما. نبی علیہ السلام فرمای انت فیهم، تب هم پکې. بیا نبی علیہ السلام فرمایل اول جیش من امتی یغزون مدینه قیصر، زما د امت اولنې هغه لخکر هغه مجاهدین چې هغوی به جهاد کوي د قیصر په ښار کې، مغفور لهم، الله د هغوی نه راضي دی، الله د هغوی دپاره د مغفرت اعلان کړی دی. نو بیا حضرت ام حرام عرض کو انا فیهم یا رسول الله، زه به په هغه جماعت کې یم. نبی علیہ السلام فرمایل لا، نه په هغه جماعت کې به نه. اوس د دې حدیث په تشریح کې محدثین څه فرمایي، پهلنۍ غزوه بحر چې کومه شوې وه په سمندر کې چې اول جهاد د مسلمانانو شو په 27 هجری کې شو، او په دغه لښکر کې حضرت عباده ابن صامت او د اهلیه ام حرام رضی الله عنهما دا دواړه پکې شاملو، او د دغه لښکر کمانډر چیف کمانډر چې کوم و هغه حضرت امیر معاویه رضی الله عنه. اسه سترګې پټول دي په امیر معاویه رضی الله عنه باندې اعتراض کول. نبی علیہ السلام د جنت بشارت ورکي، بدترین خلبوی چې د صحابه خلاف اوچتیږي، لعنتی خلبوی چې د صحابه خلاف اوچتیږي، په خپل ایمان دی ویریږي دا سړی، د شفاعت نه د محرومتیا سبب دی،